وختي را له پوسټ مخې رالو په هغې کې لیکلي وو چې قبر هر انسان ته د ورځې 4 اوازونه کوي چې زه د تیرو کورې ما زه د لړمانانو کورې ما زه ډېر تنګ ځای یم او داسې مختلف خبرې ورسره لیکلې وي. خو د ټولو نه سخته او غلطه خبره څه لیکلې وه په هغه پوسټ کې. پای کې دا خبره لیکلې وه وي الله جل شانه فرمایي که دا پوسټ یا دا میسج تاسو 19 کسانو ته ورسو نو په تاسو باندې به یو څو منټه پس خوشحالي راځي او کنه دا تاسو ونه رسو 19 کسانو ته نو بیا به یو کال پورې ته خفای. چې ما وکتو دنیا خلکو هغه شیر کړو دنیا خلکو چې کوم نه لایک کړو خو پای کې د په الله جل شانه ډیر غټ دروغ ویلو. دا پوسټ هر چا مساس کړی دی هر چا لیکلی دی نو د الله جل شانه ډیر سخت مجرم دی. تاسو به وایئ څنګه؟ اوله خبره خدا ده چې دې کس په الله جل شانه دروغ وي چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوئ. نو دا خبره خو په یو ځای کې هم داسې نه ده ذکر شوې چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوئ. صحیح ده دا خبره شته دی چې تاله یو دیني خبره راشي یو دیني خبره باندې ته پوه شي زده کړه وکړې د هغې او هغه بیا چې کوم دی نورو مخکې خلکو ته ورسې. خو داسې محسوس عادت چې کوم دی دا په احادیثو کې هم نشته دی او دا قرآن کې هم نشته په یو ځای کې هم نه دی راغلی چې یعنې دا ته 100 کسانو ته ورسوه یا 60 کسانو ته ورسوه یا چې کوم دی هغه 15 کسانو ته ورسوه. داسې پکې نه ټولې دنیا ته به خبره رسوي چې څومره ستا وس رسي څومره ستا طاقت یو څومره خلکو سره ته ملاویږي څومره ستا اواز رسي هغه دیني خبره به ته مخکې خلکو ته رسوي. خو په الله جل شانه دا دروغ ویل چې الله جل شانه فرمایي چې دا 19 کسانو ته ورسوه نو دا خبره انتهایی غلطه ده او دا په الله جل شانه دروغ ویل دي. پای کې لاندې یوه بله خبره هم لیکلې وه چې که چېرته تاسو دا پوسټ 19 کسانو ته ورسو نو په تاسو باندې به 100 منټه لیکلي چې 100 منټه پس بیا په تاسو خوشحالي راځي او که نه دا تاسو 19 کسانو ته ونه رسو نو پوره یو کال به خفه بس کاله پورې بس تاسو زړه چې کوم دی خفه دردونو تکلیفونو کې وای. نو اکثر زموږ په دې فیسبوک نو اکثر زموږ د خلک دا سادهګاني هغه وایي که چېرته دا پوسټ مې اوس مخکې شیر نه کوم دا میسج مې مخکې شیر نه کوو نو هسې نه چې په ریښه باندې یو کاله پورې په ما دردونه تکلیفونه یو خفه یم. نو ګوره زه تاسو یو خبره کوم چې یو څیز هم داسې نه دی چې هغه دې سره معلق وي که چېرته تاسو دا کار داسې ونه کړو نو تاسو به خفه یا به تاسو مړه کېږئ یا به چې کوم دی ستاسو به خوشحالي به په غم بدلیږي. داسې یو څیز هم نشته. کوم خلک چې دا څیزونه سازي که نه چې یا میسج ساز کړي یا چې کوم دی داسې پوسټ ساز کړي او هغه بیا خلکو ته وایي چې دا نورو ته فارورډ کوي دا نورو خلکو ته ورسوئ نو دا کس د الله په نسبت سخت مجرم دی. څنګه مجرم دی؟ ځکه مجرم دی چې دې کس د الله او د رسول نوم چې کوم دی د خپل ځان د شهرت دپاره استعمالوي. دې د الله او د رسول نوم د یو لایک دپاره استعمالوي. دې د الله نوم چې کوم دی د کمنټ او د شیر دپاره استعمالوي چې دې اکاونټ ته چې کوم دی پیدا ورسي. اکثر ویډیوګانې به هم تاسو وګورئ چې په هغې کې لیکلي وي که چا د الله نوم شیر نه کړو یا به ډېر سخت ظالم وي او که چا د الله نوم شیر نه کړو او چا د الله نوم له لایک ور نه کړو نو هغه به ځان ته مسلمان وایي. د سره په یو کتاب کې هم دا خبره نشته دی. البته که تاسو د الله نوم چې کوم دی شیر نه کو یا چې کوم دی د نبی علیه السلام د نوم تاسو شیر نه کو نو تاسو به الټه دغه کس ته تاوان ورکړئ. دا کس ته به چې کوم دی نقصان ورسي دی به پوه شي چې دا خلک اوس هوښیار شوي دي دی چې کوم دی په دې پوه شوي دي چې زه غټ زندیق انسان یم زه د الله او د رسول نوم چې کوم دی د خپل لایک او کمنټ دپاره استعمالوم. دا خلک اوس په دې خبره باندې پوه شوي دي نو دوی به بیا داسې پوسټونه نه سازي. دا بالکل شیر کوئ مه د خلکو له سپورټ مه ورکوئ د دې خلکو ته الټه کمنټ کې لیکئ یا چې کوم دی ورته وایي غټ زندیق انسان چې د الله رسول نوم چې کوم دی د خپل ځان دپاره استعمالوي. که چاته میسج وکړو که خپل ملګری دی ولې نه ښه سمې بېعزته کوه ته یې مړه وې ته خو شرمېږې هم نه چې د الله او د رسول نوم مې استعمالوي. دا څیز به یو بل تا سره فارورډ کوئ نه دا عادت ته د خلکو نه ختمول پکار دي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا ټول خلک په دې خبره باندې پوه شي. والسلام.